أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. अज़ा अब भी होती है मस्जिद के फिजा में अनवर। अज़ा अब भी होती है मस्जिद के फिजा में अनवर। जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। इज़्ज़तमंदो मशरानो, उलमाए कराम नास्ती, मुनासिब हम न लरम, लेकिन दवाले से पामर बाने योसो खबरुला हाजिर शलम। अवल स्तासो द टोलु शुक्रिया अदा कोम, खुसूसन द उलमाओ ची पर रमज़ान की पदे गरमाई की तकलीफ़ों को अल्लाह दे तासु टोलुला अजरे हसन दर की। इज़्ज़तमंदो दौर दासिदे ची हर इंसान द तक़वा दावा की, हर इंसान वाई चीज़ कामिल मुसलमान कामिल मोमिन। लेकिन दता दख्बल मर्तबे दख्बल हैसियत पतनिश्ता दा पता दता बहाल लगी कलच दे अहल इलम वाला खल्क़ता मखामख कीनी। ज़िक मरिज़ता द मरज़ पता न लगी दता दा पता दा चीज़ मरीज़ियम, लेकिन द मरज़ पता निश्ता। मरज़ पता बहाल लगी कलच दे डॉक्टर त मखामख। इंसान सोरा मुसलमान दे सोरा मोमिन दे दद जिंदगी दद तरस दद अमल दद कानून दद हुकूमत द अल्लाह द कानून मुताबिक दे या न दे ददे पता बहाल लगी कलच दाई द कुरान तकीनी। ज़िका इंसान दो मखदे ज़मुंग उस्तादान वही उस इंसान दो मखदे यो रुख दद आलम आलात दे बल रुख दद आलम असफल दे। बाल्फाज दीगर इंसान की दो सीज़ुन दी, यो त रूह वेले कीगी द्वेम त जिस्म वेले कीगी। ददे द्वाड़ो तरबियत लपारा कानून पकार दे। अल्लाह रूहम पैदा को जिस्म पैदा को, लेकिन तरबियत ददे द्वाड़ो लपारा फितरत की तरबियत के खुद ददे तरबियत लपारा कानून पकार दे मंशूर पकार दे। इंसान खपल अकल बाने दे लपारा कानून नश जोड़वले वले दे दुमरा सलाहियत न लरी दे दुमरा काबिल न दे ची खपल जिंदगी लपारा यो दस्तूर जोड़ की यो मंशूर जोड़ की। दासी दस्तूर दासी मंशूर चाहे कि अल्लाह तेरे राजी दा इंसान नश जोड़वले। ज़िका दे लपारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अवल आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया तरावले गो। दा सिलसिला चलेदा आखिर के अरबों के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रागे। खलको अरब ढेर जाहिलान खलको
عرب لیونی و عرب قمقلو زویم چې د دې دور والو خلقنا عرب ډیر زیات خيارو ولی الله عرب اختیاری د قوم اصلاح لپاره عرب هوشیار خلم د لغت والا خلق د غیرت والا خلق د قوم والا خلق جاهلان نو ګوره ډیر پوه خلقو ډیر عقل مندو لیکن قرآن ورته بیا جاهلان وی ولی جاهلان وی هغه درته وایم هغه جهالت په دې دور کې هم شته د دې پته به څنګه لګي کله چې اهل تقوا والو ته کښېنې تعلق مع الله چې چاوي هغو ته کښېنه تا ته به وښیي چې عرب ولې جاهلانو د دې دور خلک ولې داسې عرب ډېر هوښیار عقلمن خلقو ډېر غیرتمن خلقو ځکه الله رب العزت د دنیا تربیت لپاره عرب اختیار کړل بیا عربو کې الله رب العزت قریش اختیار کړل قریش خاندان بیا هغه کې بنو عبد المطلب خاندان چې کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د هغه په وساطت باندې د ټول عالم اصلاح کوي الله چې هغه یو روح دی بل بدن دی دواړو لپاره قانون د شریعت قانون هغه قرآن دی رالیږي لیکن الله رب العزت کله چې خپل معرفت صفت په انسان پر روح کې کرو نو اول خپل معرفت صفت چې دی هغه ربوبیت کرل دی قرآن وی روح نه دا وعده واغستا الستو بربکم او انسانانو زه ستاسو رب نه یم ټول روحونه وی قالو بلا دا وعده هلته وکړله دنیا ته انسان راغی الله ورته قرآن کې دا وعده یادوي الحمدلله رب العالمین او انسانانو مخکې تاسو وعده کړې وه اوس وعده درته یادوم چې زه ستاسو رب یم زما قانون باندې به چلیږئ زما تربیت باندې به چلیږئ زه ستاسو رب یم قرآن ختمیږي احکام بیان شو دعوت کارو شو قرآن انتہا ترسی بیا وعده یادی قل اعوذ برب الناس بیا ربوبیت راوړه ولی زستاسو رب یم زما قانون منی بچلیږئ دا د دنیا ماحول لی ابتدا کې الستو بربکم اوس د دنیا ترالی وقت تیر که قبر تلاړې اول سوال درنه تپوس کېږي مر ربکم و انسانا رب دې څوک دی د چا په قانون منې زندگی دې تیره کړې ده د چا په دستور منې زندگی دې تیره کړې ده څوک دې معبودو عرب ډېر هوښیار خلقو لیکن قرآن ورته جاهلان وی ولی هغو ته جاهلان ځکه وایي چې هغو الله قانون پرېښود د غیر الله قانون راواغست ځکه قرآن ورته جاهلان وی وګوره فرعون ته فرعون څه وایي انا ربکم الاعلی هغه ته خلقو سجدې خو نه کولې د هغه نوافل فرایض خو نه کول لیکن وی انا ربکم الاعلی بنی اسرائیل نه تنگ شو وی ما ته به سجده کوئ بنی اسرائیل وایي موږ د خاندان والا خلق یو مونږ چاته سجدې نه کوو ته په مونږ ظلم کوه ستم کوه مونږ تا ته سجدې نه کوو لیکن موسی علیه السلام راغی فرعون په دربار کې بیان کوي فرعون وی دا دواړه ساحران دي لیکن د دو قوم خو زما عبادت کوي یعنی بنی اسرائیل خو زما عبادت کوي نو بنی اسرائیلو د فرعون عبادت کو نه د فرعون عبادت بنی اسرائیلو نه دی کړی لیکن د فرعون قانون منی بنی اسرائیل روان ځکه ورته عبادت وی نو عبادت یو معنی اطاعت تا لیکن دا ټول معنی پرېږده د دې دور معنی به راواخلو د دې دور زمونږ معاشره کې تبلیغیان د عبادت مختصره معنی کوي جامع معنی کوي هغه به وکړو په هغې به فیصلې وکړو تبلیغیان وایي 24 ګنټې زندگی د الله د حکمونو او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې لاندې تیرول دا د عبادت معنی ده 24 ګنټې زندگی د الله د حکمونو
او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې لاندې تیرول دا عبادت معنا ده. اوس سوچ وکړه ستا زندگی د چا طریقو لاندې ده؟ ته فیصلې په چا کوې؟ ته قانون د چا منې؟ ته عبادت د چا کوې؟ ستا که فیصله راشي ته تقوادارې مؤمن وي عالم وي بالکل منم، لیکن قرآن وایي چې ستا فیصله راځي فردوه الی الله والرسول، الله ته راړه فیصله دی، قرآن ته راړه فیصله دی. خذ عقیدتک من القرآن، خپل عقیده د قرآن نه جوړه کا، خپل فیصله قرآن نه راړه. زما او ستا فیصله چاله ځي؟ تاڼې ته ځي. زما ستا فیصله چاله ځي؟ غیر قانون لځي. زما ستا فیصله چاله ځي؟ بین الاقوام لځي. زما ستا فیصله چاله راځي؟ بل لځي. بیا داسې ووایه چې لا رب الا بین الاقوام، لا رب الا سیاست، لا رب الا جمهوریه. بل څه ووایه که نه؟ دا ولې نه وایه؟ ټیک ده منم تقوادارې، لیکن فیصله د قرآن له راړه. اله ته کامل متقي که نه؟ اله ته کامل مزګزارې که نه؟ اله ته کامل عبادتګارې که نه؟ لیکن زما ستا فیصله غیر لځي. که عالم وي فیصله غیر لځي، که هغه بل یو جاهل وي فیصله غیر لځي. عالم جدا مرتبه ده، د جاهل جدا حیثیت دی. دا اصل عبادت دی. بنی اسرائیلو د فرعون عبادت نه کو، لیکن فرعون وی قوم زما عبادت کوي. څه مطلب؟ قوم زما په قانون باندې روان دی. کله بغداد کې خلافت قائم و، جنگیز خان راغی، حمله وکړله، خلافت لاړ ختم شو. دغه جهالت روانو، الله خلافت عثمانیه قائم کو. خلافت عثمانیه قائم شو، هغه منې مصطفی کمال راغی او هغه پې حمله وکړله او هغه خلافت ختم کو، اسلامی دستور د دنیا نه ختم کو. او هلته ځان له دستور جوړ کو چې هغه دستور داسې دستور چې نه قرآن کې شته او نه احادیثو کې شته، او نن سبا هغه منې مسلمان شریږي. مسلمانه زه تا ته دا نه وایم چې ته د مکې ته د مدینې جهاد کار شروع که نه، ته د مکې جهاد کار شروع که. مکې جهاد سو دعوت کارو، دعوت کارو که که نه؟ تا ته نه ویم چې د مدینې جهاد وکړه. ولې؟ هغه خو صحابه و، نبی علیه الصلاة والسلام من ځان قربانوي او بدر میدان ته ځي. نبی علیه السلام وایي تپوس کوي چې څه چل وکړو؟ صحابه غلي دي. بیا وایي ای رسول الله موږ تا نه قربان یو. نبی علیه السلام بیا هم غلی دی. ولې؟ دې انصارو نه تپوس وکړو چې انصار څه وایي. انصار وایي او زما نبی په تا باندې زموږ مور او پلار قربان دي. هغه صحابه و، هغه ایمان ته زه ورته نشو رسېدی. ولې؟ زما او ستا تعلق نشته، زما او ستا هغه هدایت نشته، زما او ستا هغه انابت نشته. صحابو کې اول انابت و، بیا هدایت و، بیا استقامت و، بیا تعلق مع الله. ما او تا کې خو استقامت نشته. ولې؟ که لږ تکلیف در باندې راغی قرآن دې پرېښودو، غیر ته ته لاړې. استقامت کوم ځای کې دی؟ صحابو منې بلال منې سختې روزي تکلیفونه راځي، هغه د احد احد ناره لګوي. ابو بکر ورته وایي او بلال غلی شه که نه، احد احد ناره مه لګوه که نه، تکالیف دي در باندې. ابو بکر ته څه وایي؟ که دومره را باندې خفه کېږې ما واخله که. صحابو هغه قربانو ته موږ نشو رسېدی، د هغو درجې ته موږ نشو رسېدی، لیکن د هغو کار په شانې کار وکړه، د هغو طریقه صرف اختیار کا. چې صحابو کومه طریقه اختیار کړې وه هغه طریقه اختیار کا. صحابو څنګه دعوت ورکړی و هغسې دعوت ورکا. صحابو د عملي میدان کې څنګه کار کړی و هغسې کار وکړه. زموږ استادان وایي چې خپل ایمان اعتقادي دا عمل سره برابر کا. ستا دا ایمان دی چې فیصله قرآن باندې ده، ستا دا ایمان دی چې دین علاوه بل قانون غیر الله قانون دی، هغه طرف ته به نظم. دا ستا اعتقاد دی، دا ستا ایمان دی. نو بیا دغسې دله عملي جامه ورکړه. عملي جامه ورکول ډېر زیات کم دي، لیکن په کار دا ده چې موږ څنګه قرآن وایو. زموږ شیخ کاولګرام رحمت الله علیه تعالی وی دینه مخکې د عبادت یو خبره وکړم. شیخ ته ویسا
حدیث د احسان بیانې عبادت څه وایي عبادت مل احسان احسان څه دی یا رسول الله ان تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك داس عبادت د الله کا چې ستا مخامخ الله دې تابینی داس خو موږ نشو کولی ولې دومره طاقت نه لرو خو داسې وکړه چې الله ما ویني کنه ولې یو بادشاه در باندې مسلط دی او ته د هغه مخکې هغه قانون هغه کار به کوې چې کوم درته بادشاه وایي چې هغه نه خلاف کار کوي بادشاه درله سزا درکوي نو دغه رنګې الله خو تا ویني که نه نو خپل فیصله خپل دستور خپل قانون خپل جرګه فردوه الی الله قرآن ته راوړه دغه رنګ اختلافات به نه خذ عقیدتک من القرآن اختلاف به نه هر څه راوړه قرآن ته هېڅ اختلاف نشته صحابو کې اختلاف نه یو اختلاف پیدا شو د نبی علیه الصلاة والسلام وفات لیکن ابوبکر راغی او یو آیات تلاوت کو اختلافات ختم ولی هغه خپلې فیصلې به قرآن له راوړي نو په دې دور کې الحمدلله د احادیثو ډېر زیات مجمع تیروتی دي لیکن قرآن نه دي تیروتی شیخ کابل گرام رحمت الله علیه وی دا امتیازات دا خصوصیات الله دې صدۍ ته ساتلیو چې په دې صدۍ کې شیخ القرآن د پنځپیر او شیخ القرآن د پینډۍ الله پیدا کړ او زه دا وایم چې په جیلونو کې هېڅ چا درسونه به دومره نه کړي څومره زما استاد مفتي مجتبی عامر کړي دي په جیل کې خلکو د قرآن وښو په سلاخونو کې قرآن وښو څنګه چې یوسف علیه السلام وایي خوب پرېږده لیکن راشه زما یو مشن دی هغه اول واوره هغه نه وروستو دنیا خبرې به کوو زمونږ استادانو هم دا کار کړی دی زمونږ استادانو څه کړي دي یو جرم کړ دی یو جرم چې هغه خلقو ته قرآن ښودلی دی او خلک څه وایي نن سبا رسالو کې راځي غیر معیاري یا داسې نور خبرې دي وي داسې درسونه له لمزه وي ولې دا علما وایي علما وایي داسې غیر معیاري درسونه لمزه دا د طلباو وخت ضایع کوي ولې وایي قرآن لمزه مطلب دا دی قرآن لمزه ولې چې قرآن ته لاړم دغه احکامو پیژندل دغه قانونو پیژندو دغه سیاستو پیژندو دغه دینو پیژندو بیا به ما ته ګوته نسي او ملا تا کې دا غلطي ده نو ځکه وایي قرآن لمزه لیکن قرآن چې په ګز راکاږي نو ملا ته اول وایي ته خرې ولې دا دومره لوی کتابونه تا سره دي لیکن قرآن ته دې توجه نشته اول قرآن پی گز راکاگی او د نبی علیہ السلام خلاف اول سازش چی کڑیو اغا چا کڑیو خلاف چی ودریدلیو اغا مولیانو یهود چی اغا اول خلاف د نبی علیہ السلام دا د مولیانو کڑیو عزت مندو زمون پروانشتا زمون یو سودا دا اغا مونږ هر میدان کی خرسو هر میدان کې خرڅو که زمونږ مسله څوک مني او که نه مني مونږ هغه خبره کوو کوم چې نبي علیه السلام ویلې وه ترکت فیکم امرین لن تضلوا من بعد ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنتي یو طریقه د الله کتاب دی دویم طریقه زما سنت دی نو نبي علیه السلام د الله حکمونه د الله پیغامات من بکو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه نه الله به من دنیا کې کامیاب شو که ځان نه ځاني وي هیڅ چرته نشي کېدی نو مقصد مې دا و چې عزتمندو تقوادارې منم عابدې منم ملای منم لیکن فیصله چې دی قرآن ته راوړه دین چې دی قرآن ته راوړه دستور چې دی قرآن ته راوړه غیر قانون باندې منځي غیر تبا لاس نه نسی غیر لپاره منډې به نه وهې غیر لپاره پیغامات به نه چلې که ته چلی صرف قرآن و سنت لپاره چلوه هغه هر څوک وي امي وي که بل څوک وي ولې تخلیق د انسانیت څه شي له شوی دی قرآن هغه بیانوي چې انسانه ته دنیا له نه پیدا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الله وایي ته زما معرفت صوفیا وایي صوفیا د عبادت معنا کوي معرفت لیعرفو
چې عبادت وکړه داسې عبادت چې معرفت د الله حاصل شي. معرفت د الله په څه حاصلېږي؟ دا تعلق مع الله باندې حاصلېږي. تعلق مع الله کوم ځای نه ملاویږي؟ دا د اهل علم مجالس کې ملاویږي، دا د تقوادار خلقو په مجلسونو کې ملاویږي. عزتمندو په کار دا ده چې موږ علما راغلي سوره خبرې وکړي، په دې باندې عمل وکړو او موږ خپل زندگی او خپل دستور قرآن و سنت مطابق کو. الله دې په دې باندې عمل کوي.